أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول دا هغه خلق دي چې دي حکم قبول کړی دی دی حکم منلی دی لله والرسول دا الله او دا الله د پیغمبر من بعد ما پس داغنا اصابهم القرح چې رسېدلو اغیتا زخم للذین احسنوا منهم د پاره دا کسانو چې اغي نیکی کوي د دینه واتقوا او دی یریږي د الله جل جلاله د عذابنا په دغه د پاره اجر عظیم اجر لوی دی الذين قال لهم الناس او دا کسان چې وې دي ته خلکو ان الناس چې بشک خلق او دا سوق دا خلق دا جاسوسان سیړي چې ورته ان الناس چې بشک خلق نه مراد نه کافران قد جمعوا لكم یقینا جمع شوی تاسو ته فخشوهم نو یریږي دغه نه فزادهم نو زیاد کړي لره الله تعالی ایمانا ایمان او یقین وقالوا او دې ایمان والو حسبنا الله کافی دې موږ د پاره الله تعالی ونعم الوکیل او ډیر ښه کار صاحب دې زموږ فانقلبوا ندی واپس شو بنعمت من الله پنعمت الله تعالی سره وفضل او فضل د الله تعالی سره لم يمسسهم سوء چې ونرسه داغي تسوء څه تکلیف واتبعوا رضوان الله او دي تابعداري وکړه در رضا د الله تعالی والله ذو فضل عظیم الله تعالی خوند فضل وی دی انما ذالکم الشیطان یقینا دغ جاسوس سوکو انما ذالکم بشک دغ واستو د پر شیطان یخوف اولیاء چې یخوفو چې یاره ورکول اولیاء هغه اولیاء دوستانو د الله تعالی یا یخوف اولیاء چې یاره ولی دوستان خپل وی جنگ لار نشه فلا تخافوهم نو مسلمانانو ته الله فرمایي مې یریږئ د دینه وخافونی او یریږئ زمانہ ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو د ایمان خاوندان ولا يحزنك الذين او غمجن دین کی تاسو لره هغه کسان لره هغه کسان یسارعون فی الكفر جغی منډه ترړي یا غي تیزی کوي فی الكفر بکفر کې انهم لن يضر الله شيئا یقینا دی ضرر نشي رسول الله تعالی تشین یو ضرهم یرید الله اراده لري الله تعالی الله يجعل لهم داجه نبغردی لهم دې لپاره حظا صحیحا فی الاخرت په آخرت کې ولهم عذاب عظیم دې لپاره عذاب لوی دی ان الذين اشتروا الكفر بالایمان بشک هغه کسان چې هغه غوړه کړي د کفر بال ایمان په بدله د ایمان کې لن يضر الله شيئا هرگز ضرر نشي ورکول الله تعالی ته شيئا یو ضررهم ولهم عذاب علیم دې پر عذاب دردناک دی